بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن د جمعې مبارک ورځ ده او جمعې ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید الایام ویلې دي، یعنی د تمام ورځو سردار. او که وکتي شي احادیثي مطالعه شي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ورځې ډیر زیات فواید او ډیر زیات فضایل بیان کړي دي، ځکه دې ته سید الایام ویلی شي. بیا د دې ورځې اعمال داسې دي چې هغه علماو هغه په ډیرو لویو عملونو کې او لویو ثوابونو والا عملونو کې حساب کړي دي چې کم از کم هر مسلمان له پکار دي چې د جمعې په ورځې د دغه اعمالو اهتمام وکړي. یو په هغې کې د جمعې مبارک کې مونځ ته غسل کول دا سنت دی چې هر مسلمان د جمعې ورځې مونځ دپاره ځي نو چې دا غسل وکړي. او تر دې پوره په کتابونو کې راځي چې مسلمان د جمعې د ورځې غسل کوي او دا کمې اوبه په خپل وجود باندې راچوي نو د یو قطرې په بدل کې الله د وجود نه یو ګناه رجوي. دویم نمبر چې کله مسلمان د جمعې مونځ ته ځي نو دا به ښایسته مزیدار ښکلې پاکې کپړې واچوي. که نوي کپړې وي هغه خو ډیره بهتره ده، که نوي نه وي نو صفا سوتره پاکې جامې به واچوي. او دریم نمبر د جمعې د ورځې په سنتو کې دریم دا دی چې کله دا مونځ ته ځي نو دا به په خپل وجود په خپله کپړه باندې خوشبو لګی، عطر استعمال بکئی، ځکه عطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوشبو ډیره محبوبه وه. او څلورم نمبر دا به کوشش کوي چې وخت باندې دا مسجد ته لاړ شي، یعنی ټایم ضایع نه کړي. او پنځم نمبر دا چې دا به په دغه ورځ باندې زیات درود پاک په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وي. یعنی د درود شریف ډیر زیات فضایل دي، خو بیا بالخصوص د جمعې ورځې باندې درود شریف ډیر ویل دی باندې الله او د الله محبوب صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحالیږي. بل سنت طریقه دا ده چې کله مسجد ته مسلمان رور لاړ شي نو دا به په اولنی صف کې، یعنی چې د وخته لاړ شي نو امام سره خوا کې کینی چې د امام څومره مسایل دي خطبه ده هغه دا په غور سره ووري، ځکه یو د دین حق مسله اوریدل د 1000 رکعاتو نفلونو نه زیات ثواب لري. نو چې امام کوم تقریر کوي، کوم واعظ او نصیحت کوي چې دا هغه په اطمینان سره ووري. بله دا خبره ده چې دا به خطبه د جمعې چې امام کله وی نو دا به انتهایی خاموشۍ سره اوري. د خطبې په دوران کې خبرې اترې اشارات یو ځای نه بل خوا فاسده یا د مسلمان په اوږو باندې قدمونه ایښوده دا سخته ګناه ده او د دې نه منع راغلی. او اخیری ده چې د جمعې په ورځ د جمعې د مونځ نه بعد د سوره کهف تلاوت دا سنت طریقه ده. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې زما کم یو امتی د جمعې په ورځې د سوره کهف تلاوت کوي نو هغه به د دجال د فتنې نه په امان وي. او دجال فتنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت نه د قیامت تر ورځې پورې د دنیا د جوړېدو نه واخله تر قیامت تر ورځې پورې د دجال د فتنې نه لویه فتنه په دنیا کې نه ده راغلې. نو چې څوک د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت کوي نو د هغه ایمان اخره خاتمه په ایمان سره کیږي او د دجال د فتنې نه به په امان وي. ټولو مسلمانانو ته د جمعه مبارک شي او الله دې وکړي چې په دغه سنتو عمل وکړو. والسلام.